ورکړې اضافي، چاله د حسن نعمت ورکړې اضافي، چاله د صحت نعمت ورکړې اضافي، چاله عزتمند مال ورکړې دې اضافي، چاله مختلف سو چاله دکان ورکړې، چاله کور ورکړې، چاله بال بچ ورکړې دې، چاله مختلف عقل ورکړې دې، مختلف انعامات را کړې دي. دا زمون بال بچ مون خو نعمت نه ګڼو، دا هغه چانه تاسو کې چې د چا بچی نشتا، کله په زیارتونو ګرځي، کله په حکیمانو ګرځي، کله په ډاکټرانو ګرځي، کله په خپل حکیم دی او د نور علاجونه کوي، هغوی له خلک بچي ورکوي، بیا هم د بچي نه کېږي. کله د سره کروڑ ها مال دی، د مرګ نږدې دی، دا حیران دی چې زما دا کروڑونو روپونه به څوک فایده علي. دا ټول نعمتونه دي. چاله روغه معده ورکړې د دام نعمت دی، ځکه لس قسمه خوراک پروت دی، لس کسان ناستی، 9 کسان پدې کې یو شی خوري، صرف ماستو یا صرف ټیپر، او تعالی الله خپل خېټه او خپل بدن او خپل معده درکړې ده، ته د لس وانو نه تیرو بیر اوته ټول دی وخوړل، اره اوس څنګه واغستو، بیا هم سړی وي مړه مونږ سوکړو. دا ټول نعمتونه دي. بهرحال علم نعمت او صحت نعمت، دا ټول نعمتونه دي. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، وای که زما نعمتونه شمارې نشي شمارلې. لئن شکرتم لازیدنکم، خو که شکر وباسئ نو نور دل زیاتوما. نو بهرحال نعمتونه ډیر زیات دي. بیبي نعمت او خاون نعمت، خپل کور نعمت، حسن نعمت، عقل نعمت، علم نعمت، او دغه خسته گفتگو نعمت، اخلاق نعمت، رزق نعمت. دې ته وایي عزتمند. زمون خلک نعمت صرف پیسو ته وایي. ډیر کسان داسې شته هغوی سره پیسې ډیر دي، بد اخلاق دي، هغوی په پیسو باندې ځان له اخلاق نشي اغستی. ډیر خلک داسې شته هغوی سره پیسې ډیرې زیاتې دي، خو ځان له یو بچی په هغې باندې نشي اغستی. ډیر ښایسته ښایسته خلک موږ داسې ولیدل چې هغوی راځي موږ نه د رشتو دپاره دعا غواړي. ای رب کائنات، د ده دا چهره خو ډېره مزیداره ده، د ده خو چې څوک هم وګوري د سره مینه پیدا کېږي، بیا هم د هغه په قسمت کې بر وخت نکاح او رشته نشته. او ته سرکوز یو ځل دی چې کوم دی یو کور ته خط ولېږلو، پیغام دی اور ولېږلو او تا ته رشته میلاو شوه، نور څه غواړې؟ دا ټول نعمتونه دي عزتمندو. ما بوډۍ مور نه تپوس وکړو، مور بیبي اختر څه ته وایي؟ ما ته وایي بچیا روغ صورت اختري، چې د انسان په بدن باندې روغي. دا د سترګو نعمت څومره لوی دی، دا عزتمندو د خبرو نعمت څومره لوی دی، دا ته چې د غوږونو کې اورې دا نعمت څومره لوی دی. نو الله رب العزت موږ او تاسو له دا ټول نعمتونه درکړي دي. دی وجه نه عربي یو کس دی هغه وایي اختر څه ته وایي. موږ او تاسو اختر معیار بدل شو، د خوشحالۍ هغه طریقه بدله شوه، هغه طرز و دستور بدل شو. مخکې به خوشحالي دې ته ویله کېده چې چا به 10 کسانو له کپړې ورکړې، د 10 کسانو په بدن باندې به کپړه راله، 10 کسان خوشحاله، دا به خوشحاله شو. مخکې به خلک په دې باندې خوشحالېدل چې یو غوا یو میخه به حلال کړه، غریبانانو کې به تقسیم کړله، غریبانان به خوشحاله شو، دته به دعا وکړه، دا به په دې باندې خوشحاله شو چې ای ربا مال دې د یو غوا د یو غوی د خیرات کولو توفیق راکو. مخکې به دې ته خوشحالي ویل کېده. عزتمند اوس د خوشحالۍ معیار بدل شو. اوس صرف ډانس پارټي دا، کلب کې حاضری دا، یا مثلا فلم کتل دي یا ګډېدل دي، وی بس خوشحاله شو. دا خو د انسان روح نورم پریشانه کوي. تاسو ګورئ انسان 3 غنټې فلم وګوري چې راپاسي کې په سر یې درد دي، ولې درد شو؟ که ته وایې چې دا د دې شیز دی چې زه په دې سره خوشحالېږم، نو ستا په دې سر ولې درد شو؟ ډانس پارټي ته لاړ شه چې هلته نه راپاسېږي چې راشي خلک شراب څکي. ولې څکي؟ د دې دپاره څکي وایي یار سر مې ماتېږي. خلک شراب څکي وایي دې کې خوشحالي ده، چې شراب اوس کې چې راپاسېږي دماغ یې خوږېږي، سر یې خوږېږي. که دا د خوشحالۍ شیز وی نو پکار دی چې تا له خوشحالي درکړی وی، دې کې خوشحالي نشته. دې وجې نه عربیان وایي لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید. وی اختر څه ته وی لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. وی اختر دا نه دی چې صرف سړی جدید کپڑے واچي، بهشک جدید کپڑے اچول هم ثواب دی،
عطر لګول هم ثواب دی او اختر مونږ راتلل هم ثواب دی خو صرف ثواب دا نه دی چې انسان خسته کپڑے واچولې وای اصل عید د هغه انسان دی چې هغه د الله وعیدونه او عذابونه واوریدل او د ګناه نه ویریدو چې کوم انسان د الله د وعید نه ویریدل بوي ليس العيد لمن تبخر بالعود انما العيد لمن تاب ولا يعود وي اختر صرف دا نه دی چې انسان بخور او عطور او لګول انسان سنت او لګولو انسان مشکو انبر عطر او لګولو بلکې اصل عید دا دی چې چا توبه وکړه او دوباره ګناه طرف ته لاندړو دا عید دی بوي ليس العيد لمن نسب القدور انما العيد لمن سعد بالمقدور وي اختر صرف دا نه دی چې یو انسان لوی لوی کټوي لوی لوی پتیلی لوی لوی دیګچی په کور کې باندې کړه وي اختر دا دی چې یو انسان د خپل وس مطابق ځان نیک عمل کو د خپل وس مطابق ځان خوش نصیب کو خوش قسمت کې د شمار وشو بوي ليس العيد لمن تزين بزينة الدنيا انما العيد لمن تزود بذات التقوى عید صرف دا نه دی چې صرف د دنیا زینت ته حاصل کو عید دا دی چې د آخرت زینت ته حاصل کو او د آخرت زینت په تقوا سره حاصلېږي حرام کاری سره بچ کېدو باندې دوکې کرپشن نه بچ کېدو باندې خوش اخلاقی باندې په دې باندې به آخرت کې انسان مزین کیږي بیا وایي لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا وی عید صرف دانه ده اختر صرف دانه ده چې انسان بهترین سورلو باندې سور شو زما سره فلانه گاډه زما سره فلانی سورلی عید دانه چې انسان خپل خطایا او خپل ګناونه په الله باندې معاف کړو خپل بدن سپک کړو به وی لیس العید لمن بسط البساط لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط وی عید صرف دا نه دی چې انسان خپل قالین پکور کې خپل درای واچي خپل دیوالونه ډیکوریټډ کی بلکې عید دا دی چې انسان د پولیس صراط نه په طریقې سره واوړي دا عید دی په دې وجه نه عزت مندو لږ سوچ کول پکاري زمنګ مشرانو بس کول من سکو دې وجه نه شاعر وای هم کون ہیں کیا ہیں हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं अपनी असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है अगर याद तो काफिर के तराने हैं बस है नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं बिन्ते हवा को नचाते हैं बरसरे महफिल हम कितने संगदिल हैं कि रस्म हया याद नहीं आज अपनी जिल्लत का सबब है यही शायद वहीनन मंगोली जलील आज अपनी जिल्लत का सबब है यही शायद कि सब कुछ याद है मगर सिर्फ खुदा याद नहीं पारस पोईगु हो अल्लाह او د الله په دین باندې نه پويږي نن د اختر ورځ ده هر یو سړی په دې پويږي چې ما سره کم رنگ خوان کوي زما خپل نن دی اختر له کپڑے نه وي زهران ما چې زما کپڑے څنګه الم یو کس نه ته پوسو کوی غزان کار دی اوس وی ریډی میډ کپڑے ملاوي دا ګور ریډی میډ کپڑے والاس په ما شپه د اختر په شپه کپڑے ملاوي په دې مونږ پوېږو چې بای کپڑا ملاو نشوا اوس به کم زیره سوټ الو په دې مونږ پوېږو چې ما سره کم ډیزاین خوان کوي ما سره کم کلر خوان کوي او ما زما کم عطر خوختي سپلای مونږ چې کم دې پیجن چې مونږ سره کم بوټ خوان کوي مونږ سره کم شوز خوان کوي مونږ سره کم غړې خوان کوي او مونږ سره کم وختو سټایل خوان کوي په دې ټول باندې پوېږو آج اپنی ذلت کا سبب ہے یہی شاید کہ سب کچھ یاد ہے مگر صرف خدا یاد نہیں الله دا الله په دې یو ځکه سیروزه لاشه سیروزه څه ته وایي یو سړی ته اشراق مونږ وکا وای دا اشراق پکې لا کوم مونږ دی یو سړی ته صلات اوابین پیژني مړه تاسو مولیان پکې نوی مونږونه راوېستل دا زاړه دي خو اسلاف وبکول من په دې څه نه پوهیږو تهجد چې په دې روزه کې به دومره تاسو کو چې تهجد سو رکعاتې تهجد څه ټیم کیږي تهجد څنګه کول پکاري ته به کچرته دا یو نوې عبادت ده اوس د اختر موز ده د اختر موز خو اکثرو کسانو له طریقه نه ورسي
وی جی یو کالو شنو یو جنې پرون ما کتل انکر ورټول نه تاسو کول چا ویل شپږ تکبیرې چا ویل اته تکبیرې چا ویل لس تکبیرې چا ویل 2 رکعاتې چا ویل 3 رکعاتې نو به عذر بیانو چې جی یو کالو شنو د دې وجنا ډېر وخت شو یو کال خود دیم او شو چې ستا سوټ ګنډلو تا ته پته ده د دې سوټ 2 کال شو تا ته د سپلو پته ده الګا د سپلې د کله غستی یا دا ما 3 کال مخکې غستی دي د دې تا ته پته ده د دې تا ته پته شته د الګ سره ولې خبرې نه کې کله نه خبرې نه کې و یا 3 کال به شو د سره خبرې نه کوم دا درته پته شته چې چا سره د 3 کال خبرې نه دي کړې دا درته پته شته چې د دې سوټ 100 میاشتې او شوي دا درته پته شته چې ستا په لسم کې 100 نمبر وي دا درته پته شته چې ستا په بی اے کې 100 نمبر وي دا درته پته شته چې تا اف اے په کم کال کې کړو حالانکه دا ډیر کلونه وشو دا ټول تا ته پته ده خو تا ته پته نشته نو د اختر د مول د طریقې درته پته نشته دا زمون کمزوري دي او هر حال عزت مند دا زمون الله سره بے وفائی ده دیو جنا شاعر وہی ہم کون ہیں کیا ہیں ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں اپنی اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں وہی قسم پا اللہ کا بدی پوئی گو چھ منگ سوک یو صد پارا راگلی پا خودے میں دے وہی قسم بھی او دخپلو اسلاف یو طریقہ من کمالونا جس دور پہ نازاتی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاتی دنیا دا ابو بکر زمانہ دا عمر زمانہ دا عثمان زمانہ دا علی مرتضی زمانہ دا عائشہ الزہرا صفات دا فاطمہ الزہرا دا عائشہ صدیقہ صفات دا فاطمہ الزہرا صفات دا صحابہ دا لوریانو صفات دا پیغمبرانو دا خزو صفات اگر ټول من نهیر شوی دی دا انڈیا گانی یاد دی ڈرامہ یاد دا دا غی پورا سیریل یاد دی کم گانا کم کال کے تیرا شوی دا کم ڈرامہ کم کال کے تیرا شوی دا دا ټول یاد دی خو عائشہ صدیقہ نہ پیجنو دا پیغمبر لوریانی نہ پیجنو دا پیغمبر دا دین فرائض دا پیجنو دا دین چکم دے دا